دا دننه زندگی ده چې دلته به نه زما پلار وي ما سره، نه به زما مور وي، نه به زما دوستان وي، نه به زما مقتدیان وي، هېڅوک به ما سره نه وي. دلته به هر سړی یوازې ورځي، د خپلو اعمالو محاسبه به کېږي د سره د ذرې ذرې پردې حق دی والی دی، الله به رسره پوره حساب کوي. ځکه دا الله عدالت د انصاف والا عدالت دی، هلته رشوت نه چلیږي. په دنیا کې خو په رشوت باندې بچ شي، د یو غټ سړي په سفارش باندې بچ شي، هلته دا نشته. حاکم اور قاضی به رب ذوالجلال اور وکیل د وکالت ذمه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذمه باندې. نو که موږ د هغوی په احکاماتو د هغوی په سنتو چلیدلي یو، یاد ساته زموږ وکالت به نبی علیه السلام کوي. او که د هغې خلاف ورزي هم کړي نو شفاعت ډېرې لوی لوی خبرې دي چې نبی علیه السلام ته ځان ته هم پرېنږدي. د حوض کوثر اوبه وخت راشي نو داسې خلکو ته به بیا د حوض کوثر اوبه نه نصیب کېږي. مخکې د دې نه چې داسې سخت حالاتو سره ور مخامخ شو، د مرګ تیاري. مرګ یو اټل حقیقت دی. نن دلته ناستو موږ او تاسو ممکنه ده چې سبا په قبر کې پراته هېڅ پته نه لګي. کوشش دا کوئ چې په خپلې ذمه باندې د چا حق پرې نه دی. قسم په الله چې دا نیکعمله به شي او دا خواږه به شي، خدای شته خو زموږ قرضونه هم بیا ادا کړي. دونه د مصروفیت دور دی چې 3 ورځې خلک وایي چې مړی وشو، په 3 ورځې د کار نه چوټي کوو کېږي. بس په دغه نسبت باندې چې کله 3 ورځې پس لاړ شي نو دونه مصروفیت ته چې خپل پلار، خپل مور، خپل ورور هر څه هېر شي. ستا قرضونه به هغه څه ادا کړي، ستا حقوق پسې ادا کړي. نو په خپلې زندګۍ کې ستا په ذمه چې کوم حقوق دي ادا کړه، خو ځان سره ښه کول غواړې. په دغه نسبت باندې د نبی علیه الصلاة والسلام زندګي وګوره چې کله هم مال غنیمت پرالو نو په هغه شپه به خوب نه ورته در څوک وره چې بیا ټول مال غنیمت تقسیم کړی نه. دې ته وایي پردی حق ادا کول. مونږ له خوب نه راځي چې پردی حق هم والي دی. دومره زمونږ او د هغې په زندګۍ کې فرق دی. نو دا خبرې صرف اول ځان ته کوم، بیا تاسو ته کوم. اول ځان ته یم ځکه دا مرګ سلسله په ما هم را روانه ده، په تاسو هم را روانه ده. مخکې د دې نه چې په قبر کې بیا ذلیل او رسوا او خړ مخ پراته یو، مخکې د دې نه نو الله رب العزت سره خپله معامله په دنیا کې سبا حدیث کې راځي حاسبو قبل ان تحاسبو. دنیا کې خپله محاسبه وکړه مخکې د دې نه چې الله سره حساب ته آمنے سامنے شي. هغه سره بیا هېڅ نه کېږي. رب ذوالجلال بے نیاز دی، خو جهنم ته هم لړه کې عین انصاف دی. ځکه مونږ یو ګناهګار، خو جنت ته په خپل فضل بروتلو نو دا د هغه فضل دی. الله رب العزت ته مونږ او تاسو د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الحمدلله.